یو عالم په خپل کتاب کې لیکلي چې حافظ ابن قیم رحمت الله علیه وایي هغه لیکلي دي چې یو ځل زه په یو کوڅه کې روان وم نو یو ماشوم د کور نه وله مور دکې ورکړلې او په جړا جړا او په سپېړو باندې بار راوویستلو چې زه زما د کور نه تخته او زما کور پرېږده هغه ماشوم چې کم دی ډېرې دکې وله ورکړې هغه ماشوم وایي زه ولاړم کتلې مې لاړې د کوڅې هغه سر ته لاړې مور ورپسې دروازه بنده کړه چې هلته لاړې لږ ساعت له ودرېدو بیا یې څه سوچ وکړو واپس راغلې چې واپس راغلې نو دروازه خو بنده وه او مور یې غوسه وه نو دننه نه شو ورتلی نو دروازه کې کېناستو او هلته وده شو لږ ساعت پسې مور دروازه کولا وکړه چې ویې کتلې زما زوی خو دلته دی نو د مور دا غوسې لا یخه شوې نه وه بیا پې هلته را باندې کړې ویل ته بیا دلته ناست یې زما دې دروازې مخې ته او ته سمیږي نه او تخته شا به بیا دوباره وزغلولو چې زغلولې نو هغه زوی په ژړا شو او هغه ورته یو څو خبرې وکړې ویل مورې زه خو ډېر لرې تللی وم خو واپس رالم په یو آسرې باندې او په یو امید باندې رالم ورته څه چل دی څه چل شوې وی ګوره ما سوچ وکړو چې زه به لاړ شم پردي لوښي به وینځم نوکري به کوم پیسې به پیدا کړم هر څه به ما ته پیدا شي خو زما د مور مینه به ما ته هلته میلاو نه شي نو مورې زه چې واپس رالم صرف ستا مینې پسې واپس رالم که ما ته ډېرې پیسې میلاو شي او زه ډېر مالداره شم خو چې زما د مور مینه ما سره نه وي نو ما د دې وجې نه ستا در پرې نه غوستو ستا دروازه مې پرې نه غوستله ستا مینه ما ته رامخې ته شوه بس هغه مور یې په سترګو کې اوښکې راغلې بچی ځان سره رایوځای کړو نو علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکي چې دغه رنګې زموږ الله سره معامله کول پکار دي کله ناکله الله رب العزت موږ باندې څه سخته راولي هغه د دې دپاره نه چې موږ د خپل کور نه شړي د ځان نه م لرې کوي زموږ استاد تربیت کوي چې د دې سړي ما سره څه مینه شته که نشته نو چې ته په مینه کې بیا واپس د الله کور ته راشي نو الله رب العزت دې ځان سره راجوخت کړي نو د الله نه به امید ساتي عزتمند